رمضان او د قرآن څه تعلق دی؟ د قرآن مجید او د رمضان څه تعلق دی، څه نسبت دی؟ نو وایي چې په ډېرې وجوه، په ډېرې پهلو، په ډېرې لیارې د قرآن او د رمضان تړین شته سره. اول تړین یې دا دی چې دا ګردای قرآن مجید چې د عرش نه نازل شه، دا د دنیا اسمون ته دا په رمضان کښې دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دغه آیات معنا دادو بیا نور په درویش کولا کښې دنیا ته راشه په رسول الله باندې. اول دا چې دا سمای دنیا ته په رمضان شهر نازل شوی دی. په رمضان کښې په د درویش کولا کښې هر کول جبرائیل د خوږه پیغمبر سره د قرآن دا دور کړی دی. تر دې پورې ورغلی دي په کتابینه کښې چې په کې هم کول د رسول الله د دنیا نه رخلت کېده، دنیا نه دی وفات کېده، پاکول دعا اوره دور ورسره کړی دی جبرائیل. او بل رمضان او د قرآن تعلق دا دی چې په تراویح کښې د حضور صلی الله علیه وسلم نه 9 ساعت تر 9 ریز پوره قرآن مجید ویلی کیږي. دا د رمضان او د قرآن مجید د تعلق یوه واسطه ده. حضور صلی الله علیه وسلم به نفس نفیس تراویح کړي صحابه ته، 3 ریزه ورته راووت، بیا سینه راووت، صحابه ته وو چې تو سے شغف مولده، تو سے شوق مولده، متخوف ده چې در باندې فرض نشي، بیا صحابه توس نه کوتاهي پکښې وشي. سهار حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې توسې ګوشې کوئ، بس نه پجا مستی کوو درته. نو بیا ورسې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې باقاعده د ائمه تقرري وشوله چې په رمضان کښې و په جمع سره تراویح درته کوي. کنې دور صدیقي اکثر داسې شوی دی چې په جامو د تراویح ترتیب نه وه بلکې فراد. بهرحال اختلاف کېدلی شي په دې مسایلو کښې تاریخ په حواله سره. او دغه رمضان او د قرآن یو بل تعلق دی په ورځ د قیامت او قرآن مجید رمضان دواړه د انسان د طرفه جګړالو وي، د مغفرت وغواړي. په یوه لوري رمضان وي، الله جل شانه ته وایي چې یا الله دا انسانونه وبخشه، د مغفرت وکړه، د جهنم ته مه لږه. دا هغه انسانون دي چې په دنیا کښې مو د خواروک، د تشوک، د تمام خواهشات د تکمیل نه مو د تړلې وي، سور کړي مې وي. ای الله دا بندګون ته په زوی د جهنم ته جنت کړي. او بله قرآن مجید په بل طرف باندې جګړالو وي، قرآن مجید دا جګړه کوي، دا وکالت تو کوي، سفارش تو کوي د الله مخته. ای الله د انسان ته جهنم ته مه بیایه، دې ته جنت ورکه. مو د تلاوت ته وجه نه چې د مو تلاوت انسانونه کوه د خپل خوبینه قربانه کړي وي، د خوب نه وه، د بې ارامه وي. وایي چې انسانونه کښې دا تسلسل د قرآن د تراویح د رمضان چې په کوم انداز راغلی دی. امام مسجد نبوي انس ابن مالک رحمت الله علیه چې د کم و بیش د اویلا کې احادیث حافظ و، ګردای کل و په مسند درس باندې تیر کا، یو منټ به نه ضایع کوه. خو یې چې کله د رمضان مبارکه میاشت راغله دو د حدیث درس ورته کمزوری کا، ډېره توجه یې د قرآن مجید په تلاوت باندې ورکړله. پیرا میاشت امام مدینه امام مالک ابن انس هغه سړی دی چې ډېره مدینې نه ووت. وی چې ډارېږه خلک چې مدینې نه ووځه مرګویر ته روشي، زه بدنصیبه و چې د رسول الله په خوره مو ته مرګ نه شي. وایي چې یوب لیب شو په مدینه کښې شورېده، چیرې څاپلی نه دي په پښه کړي، چې خلک یې ډارېږه چې داسې نه وي چې خوږه پیغمبر قدم یې شوي په یوه مځکه په زوی امام مالک یې په څاپلی سره وخوږي، ډېره غټه مستقبل خو شي. نو هغې هم معمولات دا وي چې رمضان شریف شوی، یعنی درس خلکا کمزوري کړله او بیا باقاعده وی تلاوت ډېره توجه ورکړه. او د رمضان په دې کښې باقاعده د میاشت د اکابر د اسلاف تواتر په دې خبره باندې راغلی دی چې چا په 24 غنټې قرآن مجید ختم کړی دی،
چا په درې رزق شه کړی دی چا په څلور شه کړی دی د قرآن ایزوتای یعنی دغه هر شي بیان مقصد زیوتای د قرآن مجید تلاوت کول قرآن مجید سره شوق شغف توجه ګردای کور خواسته مشنه یتیم وی قرآن کم از کم دوره خو پچار دو چې په رمضان شریف شه د قرآن مجید څومره ډیر تلاوت وشي دمره ډیر اجر وي او په ډیر اعمال کې قرآن مجید ډیر اجر دی د ویللې په رمضان شریف شه